نو د عکرمه ښځه ورله پیغمبر علیه السلام له نبي علیه السلام ورته خاوند دې څه شو؟ وی صاحب هغه خو وتښتېد لاړ. وی چېرته لاړ؟ وی بس تښتېدلی چېرته صاحب تللی دی. نو ښځه مسلمانه وه، مسلمانه شوه. وی صاحب که زه راولم امن به وله ورکړې؟ وی بلکل ورکوم. ایمان راوړي که نه راوړي امن ورکوم. حضور پاک مبارک له خو الله جیبه اخلاق ورکړي وو که د مکې د فتح په ورځې عام د معافی اعلان وکړ. وی چې کم سړی جومات ته د بیت الله داخل شو هغه هم په امن، که کافر هم دې غږ به ورته نه کوو. که کم سړی خپل کور کې کېناست او ځان پسې دروازه بنده کړه هغه هم په امن. او ابو سفیان ابن حرب دا د مکې د کافرو سردارو چې څوک د ده کور ته ننوتل هغه هم په امن. صرف یو څو کسان یې پرېښودل وی دوی له به امن نه ورکوو ځکه هغه مرتد و، د اسلام نه پس واپس کافر شوي او د پیغمبر علیه السلام خلاف به یې ډمې ګډولې و، ډول او سرنا به یې کول او شعرونه به یې ډېره زیاته بېعزتي د نبي علیه السلام کړې وه. یو دوه درې کسان یې ځان پرېښي او باقي ټولو له امن ورکو. نو جنابه لوی غوغا وه د مکې مکرمې. یو بیبي وایي وی مونږ ډېر یېرېدو، مونږ خو د مسلمانانو اخلاق نه لیدلې. وی مونږ باندې دومره یره وه چې د حد نه وتې. وی مونږ وی چې نن به مسلمانان راځي او زمونږ عزتونه به لوټ شي ځکه چې زمونږ دشمن دی زمونږ په کور راځي. په احد کې دې مونږ بلا کسان وجلې دي، نن به زمونږ عزت لوټ شي، زمونږ کورونو ته به خلک راننوځي او چې څه خوښه یې هغه به کوي. وی ډېر زیات پریشان و او ډېر زیات یېرېدو. او خلکو چې دغه دي مسلمانان خو نور مسلمانان بلا څنګه مونږ خو یې عام زمونږ دشمن دی، دروازې هم بندې کړې. وی هېڅ شک شر شور نشته، خبره غلې ده، غږ نشته. مونږ د خپلو خاوندانو ته وی چې سړو تاسو ورشئ وګورئ دا خبره جوړ دروغ وخته، مسلمانان جوړ رانلل. وی چې د دروازو په دې چاندو کې جومات ته وکتل، وی سړو وی چې هغوی خو هغه دې راغلي دي او په حرم کې په جومات کې ولاړ دي خپل منځونه کوي، هېڅ هم نشته، خپل منځ کوي لګیا دي، خپل عبادت کوي. اوهو مونږ خو وی چې زمونږ باندې عزت لوټ شي او مونږ سره خو مسلمانان ډېر زیاتي کوي. دا لا څنګه خلک دی؟ مونږ یې دشمنان یو راغلل او نن اعلان یې وکړ او مونږ یې ټول معاف کړو. نو د عکرمه د ابوجهل د زوی ښځې نبي علیه السلام ته وایي چې الله رسول زما خاوند له امن ورکې او که ایمان نه م راوړي امن ورکوم. ریوله دا ورپسې روانه شو، سپیشل څاروی ځان له ونیو جدې ته ورسېد چې هلته تپوس وکړو زما خاوند عکرمه وی هغه کښتۍ کې سور دی لاړ هغه دی هجرت کوي په دریاب کې روان دی. دې بله کښتۍ ورپسې په کارې ونیوله تیزه کښتۍ او ځان یې ورپسې په هغه دریابي سمندر غټ دریاب دی په هغې کې وروزغلو کښتۍ د ډېرې پیسې در کوم خو هغه کښتۍ به را لاندې کوې چې خاوند چې ته حبشې ته بل خوا لاړ نه شي. څه منځې مزل یې وکړو کښتۍ ور نږدې کړه، یې سړي یې ودروه کښتۍ چې ویې دروله د ده ښځه وه. څنګه ولې ښځې؟ وی داسې کار دی زما دې کښتۍ ته راوړه. څنګه؟ وی ما د نبي علیه السلام نه تعالی امن غوښتی دی. ګورې ښځې مه کوه، دشمن لا امن نه ورکوي او په چل ول به مې ګیر کړي او مه کوه. ګورې او دویم دا دی چې د مسلمانانو دا غلبه برداشت کولی نه شم. د نبي علیه السلام نوم یې واغې چې د هغه طاقت برداشت کولی نه شم. وی ایخ سړیه ته راشه که نه ته زما خبره واوره، زما خاوند دی او زه تاله به هغه فیصله کوم چې کوم کې به ستا عزت او ستا به خیر وي. ته زما دې کښتۍ ته راوړه، زه په ما خو دې یقین شته که نه؟ وی او ښځې ته خو مې ښځې په تا خو مې یقین شته. په دریاب کې یې خپلې کښتۍ ته راوړه، واپس یې راوځلې چې دی اوس په لاره یې وی ګوره نه پوهېږې، عکرمه نه پوهېږې. وی ګوره زما د پلار دشمنو، زما پلار د دشمنو ما به چېرته معاف کړي. وی بس ما دله امن غوښتې دی که نه چې تا وجنې زه به سر کې ځان قربانوم، غږ هم درته نه کوي. ما فیصله ورسره کړې ده، ایمان راوړی او که ایمان نه راوړی. وی خلکه که په خپل دین بیا هم راله امن را کوي، وی او په خپل دین بیا هم درته غږ نه کوي. او سړی راشه وګوره وی په مکه کې څنګه چلو شو، لوی ډاکې خو به غورځېدلي که نه، لوټ مار به شوي نه نه وي. هر سړی ښه محفوظ ناست دی، د چا کور ته څوک دننه شوي نه دي. نه نه دا مسلمانانو چې حمله وکړه وی پردو ښځو ته ګوري هم نه، سترګې ښکته کړي. الله اکبر. زنانو یې په سر څادرونه چولي دي، پردو سړو ته کم ځای ګوري، پردي مال ته څوک کم ځای ګوتې ورچوي، سرونه یې ښکته کړي، پردی دروازې ته هم نه ګوري. فلانکې څنګه دی؟ هغه هم په امن دی، فلانکې په امن مکمل عام اعلان دی. عکرمه وی دی اړه کې مې داسې کرښې پیدا شوې چې څنګه راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرو. ګوره د ابوجهل زوی دی که نه؟ ابوجهل څوک و؟ لوی د پیغمبر علیه السلام دشمن، نبی علیه السلام عدو الله ورته وایي د الله دشمن د هغه زوی دی. او چې مخامخ نبی علیه السلام ته ودرېد او ورته مسکې شو. دی راغې وی چې ودرېدم سلام مې واچو، وی ما ته را نږدې شه لږ، وی ور نږدې شو. وی قسم دی چې ملاقات مې ورسره وشو او د مینې په نظر مې ورته وکتل،
کم اسلام چې د ماړه کې کرخې جوړې کړې وې هغه پکې نغره دننه شو. ما لرې امن راکوې بالکل ته په امن اگر چې ته په خپل دین زما دین که نه قبلې بیا هم تعالی امن دی ما دل امن درکه وینه د الله رسول الله لاس راکا لاس ورکه پروردگار الله مسلمان ور دلادل سو پلارو کې سو تخت غلا غونډه ورازه حالانکه دشمن چې سړی گیر کې او غلبه پیراشي او بیا داسې دشمن چې دې کم ظلمونه مسلمانانو سره کړی دي پوز او سترګې او غوږونه ته پرې کړی دي په امن. لیکن جناب پلار را روان دي نبی علیہ السلام سره د خپل مرګرو دغه دوه کسان چې د پیغمبر علیہ السلام خاص د الکانی دوستان دي هغه یو بل سره صلاح کړی چې لکه داسې کار دی دې چې لومړی مسلمانان شو. مونږ ته خو پته را مونږ ته خو د خپل رشته دار نبی علیہ السلام معلوم دي چې دروغ نه وایي. اوس هم بد کړي چې دا دونه موده مو سره 19 کاله مو سره دښمني وکړه مسلمانېږو چې رالل پلار را روان دي چې خلکو ولیدل هلکه څه کوې مونږ مسلمانېږو. صحابه ته خو پته وه چې علیه السلام دې دعاګانې غوښتې دي په منډه منډه را روان دي او نبي علیه السلام له زیرې ورکوي مبارک شه د الله رسول وایي صاحب مبارک شه ابشر قربان زیر قبول زیر مې در باندې څه چلو شو وی صاحب یو ناشنا کار کېږي هغه ستا د تره زوی چې تا وله دعاګانې کړي دي او جړا دې وله کړې ده او د ترور زوی دی را روان دي مسلمانېږي. وی هغه عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث وی چې ما لرا نشي د هغوی ایمان نه قبلېږي. یکدم صحابه بدل شو. تا ولې صاحب تا چې وله دعاګانې کولې او تا چې وله جړاګانې الله ته کړي دي او مونږ خو یې ته په ډېر خوشحاله شي مونږ له پې زیرې راکې وی نه ګورې پام کړو چې ما ته را مخامخ شي د هغوی ایمان قبلېږي نه هغوی توبه نه قبلېږي بالکل چې ما ته را نږدې نه شي. صحابه ته خو پته وه چې د پیغمبر علیه السلام خو زړه کې دې سره مینه شته دی سفارشونه شروع شو. یو صحابي راغی صاحب مونږ سفارش کړو بل لا صاحب مونږ مینت درته کوو مونږ درخواست کوو او د دې توبه دې قبوله شي او معافي وله غواړو پام کوو چې ما ته را نږدې نه شي. د یو خور چې د ام سلمه رضی الله عنها نبي اسلام بیبي ده دا یو پکې د هغې ورور دی هغه راله نبي اسلام ته کېناسته وی د الله رسول یو خبره درته کوم وایه ام سلمې وی په کافرو رحم کې او په خپلو نه کې عجیبه خبره ده. وی ستا رحم نه خو څاروي پیدا دي ستا رحم خو د ځنګل درندګانو ته هم رسېدلی دی ستا رحم خو د دنیا مخلوق ته رسېدلی دی د الله رسوله دا خو دې خپل دي رحم پې وکړه وی ام سلمې د دوی توبه نه قبلېږي د الله رسوله ولې وی دا یو چې دی د تره دا زوی مې ده ته ما وی چې ایمان راوړه تا ته پته ده چې نور چا ته که پته نه لګي تا ته پته ده چې د دروغجن نه یم رښتونی چا ته په زندګۍ کې دروغ مې نه دی ویلی او د الله رسول یم او د الله پیغمبر یم ایمان راوړه. نو ده ما ته وی چې دا خو لا دا خبره ده چې که د اسمان نه الله زما په نوم خط را روان کړي که نه یو کاغذ یې زما په نوم لیکلي او د هغه ځای نه را روانې فرشتې سره او ما لی راوړو پکې لیکلي الله خپله ما ته خط راولېږي چې په دې ایمان راوړو بیا هم در باندې نه راوړو. دا جبه ګوره څونه خطرناک شی شو. دویم د بل کس زما خلاف به شعرونه جوړول او ډبې ساتلې ابه ګډېدې هغه شعرونه به وي او په ټوله دنیا کې نن هغه شعرونه خلک لګیا دي خوری زما دشمنان. نو دواړو سخت یو د الله بېعزتي کړې ده او بل زما د پیغمبرۍ بېعزتي کړې ده. زه په حیثیت د پیغمبرۍ په بدو ستایلې یم د دې توبه نه قبلېږي. خبره د ژبې شوه که نه شوه په دې ژبه دیو نه وي چې ما پسې تورې راوړي دي دیو نه وي چې بدر کې زما مقابله کې راوتري دیو نه وي چې د احد کې زما مقابله کې راوتري دیو نه وي چې په خندق کې زما مقابله کې تورې او نیزې راوړي دي دیو نه وي چې زما خلاف یې پیسې لګولې دي دیو نه وي دا ژبه یې وله یاده کړه. وایه څونه خطرناک شی شو. بس صحابه هم پریشانه شو خو دا بیبیانې ډېرې هوښیارې ام المؤمنین د مسلمانانو مور حضرت ام سلمه رضی الله عنها دي دواړو ته یې دې خوا راشه نیکبختیانو تاسو د ژبه باندې څه ویلي دي خدا څه یو چل د تخیمه که په هغې کې کامیاب شو بل علاج نشته. وی څه چل دی وی تاسو نیغ ورشئ نبي علیه السلام له که ډېر هم خفئ خو چې څوک ور مخامخ شي نو بیا غوسه ختمېږي او یو آیات ته تخیم د آیات کې دا ورته ووایه کوم آیات کومه خبره چې د یوسف علیه السلام رونو د یوسف علیه السلام په مخ کې ویلې وه هغې چې کله ملامته شو یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو نو هغې یو ټکې ویلې و حقه ورته ووایه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. د یوسف علیه السلام رونه چې کله ور مخامخ شو هغې یوسف علیه السلام ته وی ای یوسفه زمونږ د قسم په خدای وي قسم په الله چې تاله الله په مونږ ډېر لوی فضیلت او بهتري در کړې ده دا مونږ منو بس ستا دا فضیلت او بهتري منو او مونږ نه غلطي شوې دقه ټکې ووایې
که په دې کارو شو خپه کو نه شنو دې دواړه چې را مخامخ شو نبی هم ته مخ مبارک داسې وانه دې بل طرف ته راغلل هغوی ته مخ دې خوا راواړه دې بل طرف ته راغلل او اقه د یوسف علیه السلام درونو هغه ټکې وي چې تالله لقد آثرک الله علینا وان كنا لخاطئین قسم په الله چې تعالی الله په موږ ډېر فضیلت او بهتري درکړې ده بس موږ غلطي کړې ګوره بیا د ژبې خبره راله که نه یو پوټې ژبې ته ګوره نبی علیه السلام ته چې دوی هغه کې رالل چې واقعي یوسف علیه السلام خو سرورونو خو ډېر زیات یې کړی خو چې معافي وغوښته نو معاف شو نو دې بیا معاف شي که نه نو نبی علیه السلام هغه خبره وکړه کوم چې یوسف علیه السلام رونو ته کړې وه یغفر الله لکم الله مو بخه څنګه دې ورپسې وهوه لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم یوسف علیه السلام خپل رونو ته سوی بس اسم ملامتیا در باندې نشته خدای مو بخه نو بس چې دې څنګه دغه ټکې وي نبی علیه السلام ورته وی لا تسریب علیکم اليوم زه اسم ملامتیا هم نشته یغفر الله لکم خدای مو بخه دا د ژبې د برکت او زه یو لنډ مثال در کوم کنه سړی چې ټول عمر کفر اوکي او د خدای دشمني وکي او صرف په دې ژبه داسې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې یوې ژبې د دې یو سیکنډ په خبرو یو سیکنډ کې دا کلمه ویل کېږي په دې یو سیکنډ کلمه د زرګونو کالو کفر الله بخي که نه بخي دا د ژبې برکت او بل مثال هم در کوم ټول عمر د عبادت وکړه او په دې ژبه د کفر الفاظ وي په آخر وخت کې د دې یوې پوټي ټکي د لاسه د ټول عمر هغه عبادت او هغه مسلماني په اوبو لو کېږي که نه لو کېږي ابلیس ته ګوره ښه او بیا دوه سړی او هلک او جینۍ به پردي به نه بیا چې یو بل لیدي یو بل نه پرده به هم کوي په زندګۍ کې یو بل نه دي لیدلی یو بل نه بالکل پرده کوي په لاره ځي جینۍ چې هلک ته ګوري مخ ته اخواړئ او هلک بس جینۍ نه مخ اخواړئ خو چې په دې ژبه یو دوه ټکي ویلي چې تا قبوله کړې وه او قبوله کړې ده او پلانکي در کړې وه در دې کړه دا دوه ټکي ویلی شي هغه هلک او جینۍ چې هغه پردي د یو بل نه حیا کوله او پرده کوله هغه څومره نږدې خپل شو هر څه ختم پر یو ټکي باندې او هغه ښځه خاوند چې حیا شریکه ده عزت یې شریک دی او یو بل سره داسې دي چې دومره نږدې تعلق په مخ د ځمکه د بل چا یو بل سره نی کم چې د ښځې او د خاوند دي خو چې په دې ژبه یو رکوټې غوندې ر طلاق ولفظ وایي هغه هلک او جینۍ د یو بل نه پردي شي که پردي نه شي هغه ښځه لړه شي بل میړه بیا وکړي بل چا سره نیکه وکړي دا د ژبې برکت دی نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر وختي ټول اندامونه ژبې له قسمونه ورکوي چې ای ژبې ګورې موږ ستا تابع یو نو تا پسې یو تا سره نسبت او تعلق دی که ته سم یې موږ هم سم یو او که ته خرابه شي موږ به هم غرق کې ژبه چې خرابه شي لاس کوتک او ټوپک ته ګوتې کړي نو ژبه به سم استعماله غیبت په پې نه کوي غیبت موږ خلق نن غیبت ته وکړو یو د یو بد او بل د بل بد حالانکه غیبت څونه ګناه ده یو بزرګ له یو سړی راغی جړلې وایي منه ډېره لویه ګناه شوې ده څه ګناه شوې ده څه پلانکی ګناه اوهو مړه ما وی که د مسلمان غیبت ته کړی دومره خطرناک شی دی غیبت او چې څوک د بل مسلمان غیبت کوي د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه ته وبخه قبول شوی عبادت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چا ورته ته خو غیبت اړو بالکل نه کوي وایي چې غیبت د خلکو کوم د خپلې مور ولې نه کوم وایي د مور هم دا څوک غیبت کوي وایي چې خپل قبول شوی عبادت د غیبت د برکت نه بل چاته بخم خو د مور غیبت به وکړم مور ته به وبخم کړم او حسن بصري صاحب ته چا وایي فلانکي سړي ستا غیبت کړی دی د کجورو یو ډک تال یې وله په تحفه کې ولېږه وایي هغه دې بد وایي ته وله د کجورو تال لېږې وایي هغه ماله د خپل زندګۍ او د عمر ټول عبادت ما ته راوبخه نو که د هغې په عوض کې یو تال کجورې ورته وروبخم څه چل به وشي هوښیاران خلک دې ته نو غیبت ګناه دروغ ګناه بعضې خلک دروغ وایي په ژبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په دې ژبه رښتیا وایي بیا رښتیا وایي بیا رښتیا وایي الله فرشتو ته اعلان وکړي دا فلانکې رښتونی دی نوم وله رښتونی کیږي او الله سره یو کتاب د رښتونو د صدیقین هغې کې وله نوم ولیکي او د فرشتې چې د هغه نوم اخلي نو ورته وایي فلانکې رښتونی فلانکې صادق فلانکې صدیق دا ورته او بعضې وخت یو سړی دروغ وایي وی زه یاره صبر ورته وکړې بیا دروغ وایي وی صبر ورته وکړې بیا دروغ وایي الله فرشتو ته حکم وکړي د دروغجنو کوم کتاب کې دی په هغې کې وایي نوم ولیکې د فرشتو په نس هغه په څه مچوري فلانکې دروغجن فلانکې دروغجن
مونږ په دې سکول کې چې کله سبق وی د سکول په دې کتابونو کې د عبرت یو ناشنا واقعه وه. یو سړي به ګډې چیلې سرولې، دا د شیطان غوندې و. بعضې سړي داسې منبس غوندې وي. یو ځل یې چغې جوړه کړې، ای خلکه رو چلېږئ، شرمخ راغلی دی او زمري راغلي دی، زما ګډې چیلې تختئ. خلکو کوته کې موته کې راواغې چې غریب پونکې د ګډې چیلې ته شرمخ تختئ. منډه یې کړې، چې منډه یې کړې د خلک یې رو کړل او د خندل. لکه شرمخ وی دا خو مې سره ټوقې کولې، ور دروغ وي. خلک واپس لاړل. بل ورته رښتیا شرمخ راغی. شرمخ راغی په چیلو یې شروع کړه، ای خدای مو به خراشه د ما شرمخ راغلی چیلې ماتې. خلکو وی دا همغه ابلودني سړی دی، ګپ لګي دروغ وي. څوک ولاړو رانه ټولې چیلې ته شرمخ ماتې کړې. دا دروغ و برکت دی. دروغ بنوي، په دروغ الله خفه کېږي. او دومره خطرناکه ګناه ده لعنت پې، لعنت الله علی الکاذبین. دا الله لعنت ډېر لوی خطرناک ټکی دی، د الله د رحمت نه لرې کېدل دي. دروغ ګناه شو، غیبت، چغلي، په ژبه د بل سپکه ویل، د بل بد ویل. کذب یهلک، نبی علیہ السلام فرمایي سړی هلاکت ته غورځوي. او صدق ینجي، دا سړی کامیابی. رښتیا به په ژبه، دروغ به نه وی. که ته وی یاره که دا رښتیا مې وي خو هغه دوست به رانه خفه شي، هغه دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي. د الله نه لوی دوست بل شته؟ دې خفه شي خو چې الله خفه نه شي. نورونو د ژبې د ګناه نه بس ځان ساتئ. دروغ مه وایئ، غیبت پې مه کوئ، چغلي پې مه کوئ، شیطانت پې مه کوئ، د پیسو د مال د خرڅولو دپاره قسمونه پې مه خورئ. او دغه رنګې بعضې خلک دروغ څه نبي علیه السلام فرمایي وی بعضې وخت سړی په دې ژبه یو پوټې غوندې خبره وکړي، د ده هېڅ پروا پې ني. دی وی دا خو وړه خبره ده، حالانکې هغه دونه خبرې د الله په ني چې سړی په جنت ته رسي. او بعضې وخت په دې ژبه یو پوټې غوندې خبره وکړي، دی وی مړه دا خو پوټې خبره ده، دونه خطرناکه چې سړی په جهنم ته ورسېږي. لکه یو سړی وی که نه هلکه زکات ورکړه، مړه زکات پکې چا راوستی چې دا دې وی کافر شوې. زکات چا راوستی؟ الله قرآن راوستی که هلکه مانځله مړه مونځ پکې سي. یاره دا خواصې دي مجانو ځانه قصې جوړې کړي دي، دا د کفر خبره ده، پې کافر شوې. ګوره پوټې خبره ده، پې کافر شوې. باعث خلک پولیس ورات پورې ټوقې کوي، پولیس ورات پورې ټوقې کوي. او د ویښته نه نرې او د تورې نه تېره او پلان کې وډنګرې ورپورې خنداګانې ټوقې شروع کړي. څوک د قبر فرشتو پورې ټوقې شروع کړي. دا ټوقه ټقاله چې قرآن پسې فرشتو پسې دې ته عقاید وایي، د میزان تلې پسې، پولیس ورات پسې، جنت پسې، دوزخ پسې دې وکړه، په ټک کافر شوې. او یوازې کفر داسې نه دی ښځم لاړه درنه جدا شو. ګوره پوټې پوټې خبرې دي، دې کې به احتیاط کې. بعضې خلک دې له مجلسونه جوړوي او خلک راغونډ کړي او صاحب دقه ټوقې ټقالې کوي او مستی کوي او خلک ورته خاندي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خلکو پیشنګویي مخکې کړې ده. وی اخره زمانه کې به داسې خلک یو کس به ناستی او دروغ به وایي، نور به ورته ناستی بالښتونو ته به یې ډډه والي، یو به خبرې کوي نور به ورته خاندي، او داسې به خاندي چې په یو بل به ورپرېوځي. ایمان به د ټولو ني. دا ګوره 1400 کاله مخکې د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي دي، ویل لمن یکذب، دروغ وایي او یو خبرې کوي، لیضحک به الناس، خلق پې خندی، پیسې ګټي، ته خو پیسې ګټي خلق پې خندی. دا ګناه ده. دروغ دی وي هغه بیله ګناه ده. او د هغې نه علاوه د دین پورې، شریعت پورې، پیغمبر پورې، د قبر فرشتو پورې ټوقې ټقالې کوي، پولیس ورات پورې ټوقې ټقالې کوي. ته پوهېږې چې کافر شوې او چې دا کومې اورو پې خوشحالېږي، نو په کفر خوشحالېدل او په کفر رضا کفر نه دی. او ښکاره خبرې دي. ژبه دونه خطرناک شی. پام کوئ دقسې مجلسونو ته لاړ نه شئ، دا مجلسونه جوړ نه کئ او داسې ظالمان او سپېره خلک مجلسونو ته رو نه غواړئ. دا خو د کفر خبرې دي. ایمان او کفر خو ډېر معمولي شی دی، په لږه خبره مسلمانېږي او په لږه به کافر کېږي. هلکه وایي نه، دا ایمان داسې کچتار دی، دا ډېر مضبوط دی چې لاس دې پې ولګو جنت ته به دې رسوي، خو ډېر کچم دی، په معمولي خبره دی بیا شلېږي، جهنم ته پې غورځېږي. ځان به ساتې، احتیاط به کوې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ماله به څوک د دوه څیزونو ضمانت راکړي، یو پکې ژبه ده او یو مخصوص اندام، زه به دې سړي جنت ضمانت ورکوم. نو که ژبه غیبت، چغلي، دروغ، د بل سپکه، بل پورې ټوقه ټقاله، د بل د شکل مسخره او ټوقې، دا سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. او په دې رضا کې، رضا بیا د هغې نه سخته خطرناکه ګناه ده. الله دې موږ د ژبې د ګناهونو نه په حفاظت او محفوظ وساتي.